أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما كان للنبي ندی مناسب د یو نبی د پارا والذین آمنوا او د مؤمنانو د پارا ان یستغفروا للمشرکین چې بخنو غواړي د پارا د مشرکانو ولو کانوا اولی قربا اگر کوي خاوندان د خپل ولی من بعد ما تبین لهم رستو داغینا چخکار شدیوتا انهم اصحاب الجحیم چې بشک دیو دوزخیان دی. وما كان استغفار ابراهیم لابیه او نو استغفار د ابراهیم علیہ السلام د خپل پلار د پارا الا عن موعده مگر د وجدا وعدینا وعدها چې کړي و د وعده ایاهو د حضرت ابراهیم علیہ السلام سرا فلما تبین له هر کله چې واضح شو دته انه عدو لله چې بشکا دا دشمن دی د الله تبرأ منه نبیزار شداغنا ان ابراهیم لأواه حلیم یقینا ابراهیم علیہ السلام لأواه خامخ ډیر نرم زړیو لأواه خامخ را ګرځیدون کې او حق تا حلیم صبرناکو. وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم او ندی الله پاک چې گمراه کی او قوم رستو داغینا چې هدایت کی دیوتا حتى يبين لهم ما يتقون تر دې چې بیان کړی شي دیوتا غسه چې دیو ځان بچ کی. ان الله بكل شيء عليم یقینا الله په هر څه باندې پوهه ده. ان الله له ملك السماوات والارض یقینا د الله د پاره هغه څه دی چې په اسمانونو کې دی او په ځمکو کې دی. یحیی و یمیت ژوند کول کوي او مړ کول کوي. وما لكم من دون الله من ولي نشته ستاسو د پاره سوا د الله نه څوک دوست ولا نصير او نه څوک امدادي. ما كان للنبي والذين آمنوا په دې مخکې آیاتونو کې د مؤمنانو صفات ذکر شو او د مؤمنانو شان ذکر شو چې د دیو د نفسونه او مالونه د الله دي او د دې په بدله کې به دیو ته جنت ملويږي. او بیا یې صفات دا غوي ذکر کړه چې تائبون عابدون حامدون سائحون راکعون ساجدون آمرون بالمعروف او ناهون عن المنکر او حافظون لحدود الله دي. نو اوس دې آیاتونو کې په یو خاص انداز باندې د مشرکانو د پاره د مغفرت غوښتنه الله پاک منع کوي او د مشرکانو سره د بایکاټ اعلان دی. او شان نزول د دې آیات مبارکه دا چې د نبی مهربان صلی الله علیه وسلم تر ابو طالب صاحب چو نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ډیر زیات تعاون کړو او ډېر سخت او سره برداشت کړی وي. په شعب ابي طالب کې او سره ډېر لوګي تیری کړی وي. نبی عليه الصلاه والسلام سره ډېر زیاته مینه وا. یو موقع کې د مشرکانو یو جماعت په تور د جرګې باندې راغی او د ابو طالب دیو خود علاقه یو ډېر زورور خاندان او ډېر په دنیوي حیثیت باندې ډېر معروف او مشهور خلکو. نو په دیو باندې چا وس نه کېده چې بیره ختلې نو دل رااله چې استاد وراره چې ده د زمون په دې خدایانو په سبد رد وای کده مشری واړي نو موږ به مشر کو کده رشتہ کول غواړي نو موږ بوله خیسته جنې ورکو کده مالداری غواړي نو ټول عرب بوله چنده ورکو د ټولو نه وضعیت د مالداري
ته مهرباني وکړه زمونږ د جرګه منظوره کا زمونږ د ننواتې منظوره کا او دی وراره ته دی وای چې دی لږه گزاره وکړي زمونږ سره وګه لږه کوزه کړي. ابو طالب وی چې زما وراره راشي زه ورته خبر وکم. ماښام چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی ابو طالب ورته وی چې وراره د ټول عرب جرګه را بسې راغلی و ډېره درنه جرګه وه او ما ته وی چې ته ته ووایه چې دی لږه ګزاره وکړي او دا ټول سرګذشت ورته ذکر کړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام وی تر که د عرب دا خلک ما ته په یو لاس کې نور کی دي او په بل کې راته قمر او سپوږمۍ کی دي په الله قسم که د خپل خبرې نه 1% هم زه شاته شم او صادرې په اوږه واچو او د کوره روان شو. او ابو طالب ته وی چې بس تر د اوسه پورې زما ډېر دغه کړی دی د نن نه پس ته زمانه اعلان برات وکړه او زما نگرانی او تحفظ او زما حفاظت ته مکوه او د عربو سره زما په سر خفګان هم مکوه. ابو طالب خو ډېر نر سړی و. هغه وی وراره راوګرځه والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوسد في التراب دفينا. وراره په الله مې قسم کړي په تام لو کی تر سوچ ابو طالب د خاور لاندې شوی نه بس چې تاسو خوښی کوه. نو کله چې دی وفات کېدو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سراغه وتر دا کلمه راته وایا بیا وته په دې وخت کې راته وایا پټه وایا په سبب قیامت په ورځ باندې بیا ځان الله پاک ته دا په دلیل کې پیش کوما او ته کلمه وایا. ابو جهل او داغه سنور ملګری ناسو دا ابو طالب زړه نرم شو چې ما دا کلمه ویلې واغه ورته وی ګوره خبردار وای نه شرمې خلک به وایي چې د اور د یری نه په اخره کې د ماشوم الګ دین قبول کو د وراره. نو هغه وی ابو طالب وی دعوتني وزعمت انك ناصحي ولقد صدقت ثم كنت امينا لولا الملامه او حذار مسبه لوجدتني سمحا بها مبينا. و وراره ته ما دعوت را کومه ته خپته ته زما خیر خوای خو کدا علاقه د ملامتي او پیغورونه نه ټول ناولنه به ما د دې وضاحت کړي او ما به ایمان نه وړم. ولهذا زعار نه قبلوا ما قبلت النار على العار اور می قبول له خو شرم نه قبول فمات کافرا د کفر په حالت کې لاړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی عزت رضب الله تعالی تر هغه وخت پورې ستا د مغفرت دعاګانې کومه چې ترسو ز الله منع کړي نه زب الله ته سوال کوم چې الله زما تر معاف کړي. الله تبارک وتعالى دا آیاتونه راولېګل ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى. چې مسلمان لا او د نبی د شان سره دا نه خایيږي چې هغه او د مسلمانانو د شان سره نه خایيږي چې هغه د یو کافر د لپاره مغفرت وغواړي. نبی عليه السلام ولې بالکل مغفرت نه غوښته. دینه تاسو ته یو غټه خبره زموږ ذهن ته دی الله راولي د خوشحالي خبره بګدا ده چې دا ایمان څومره لوی دولت دی. د پیغمبر علی السلام سکت را دی په کلونو یو سره لګي تیری کړی دي سخت یو سره تیری کړی دي د ټولو عربو مقابله کړی دا نبی علی السلام یوي سخت لندې ور کړي خو چې کله کلمه ونه وي نو د اسمان نه الله حکم راولېږي چې ګوره د تبع الله دیو بخم نه وي او کډیر ګناګار مسلمانی چې هغه شرابي او غلی او زانی او سي او سي خو چې ایمان پکې نو شریعت دا غیره د مغفرت منع نه کړی ټول خلکو ته ویل چې الله دی وبخي. دا ایمان دومره لوی دولت دی چې مشرکین مکه یو پروژیکټ جوړ کړو د حج په وخت کې وا نو چې څوک با د بهر نه راتلو نو هغه په هر کوڅه باندې کسان کې نولیو او د اوبو تنظیم به ولا کړو. وبو وسمال ډېری قیمتي دي د پېټرول او دغه نه د ډیزل او د ټولو سيزونو قیمتي دي او هغه وخت هډیر ځکه امپورټ سپورټ نو د اوبو دا پیکینګ نو دا کمپنیانې نه وي نو ډیر ګران کارو. نو هغه باقاعده تور بدی باندې زی په زی به حاجیانو لوګور کولی او دا د مشرق مغرب سفر به خلکو کړی وي هوټل وی نه ریسټ هاوس نه وي خوراکونه نو ساتوان به ولور کړیو نو دا به ولور کول او سره به دا وبو ور کولی. او مسجد حرام کې بیت الله شریف کې چې کوم ځای د خدمت ضرورت وو نو د مشرکین با قضیه ځان نسو ک دیوال بوال غوښتو ک صفائی بو قبل سبا دا ټوټل دی په خپل ذمہواری باندې اغستو. نو چې بیا بعض خلکو مسلمانانو وی چې موږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام خدمت کړې او داسې نو د مشرکانو به تور
دلیل دا وی چې ولې کتا سوال تی کوو نو موږ دلته د الله د کور خدمت نه دی کړی نو الله آیاتونه راولې غل جعلتم سقایت الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله تاسو حاجیانو له اوبو ورکول او ستوان ورکول او د بیت الله شریف آباده کول دا تاسو د مؤمنانو سره برابر وي کدا ټول کارونه کړی دي خو چې ایمان پکې نشته نو دې چرته د مسلمان سره نه برابر دي حالانکه وب کافر لور کولم ثواب دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په داسې ځای کې چاور کړ چالتي وب نه وي نو د دې دومره ثواب دی لکه دې چې یو مړی ژوند دی او چې په داسې ځای کې ورکړ چالتي وب وي لکه دې چې درې د عربو غلامان آزاد کی ډېر لوی ثواب دی خو الله وی ایمان ته دا چرته نشي رسیدي نو الحمدلله چې مسلمانان دې ډېر شکر وباسي نن سبا بعضی خلک چې هغه د دین نه به خبري دنیاداری په دماغ باندې د شیطان تسلطي په زړه باندې د يهودیت نصرانیت اثري نو کله کله داغونه دا خبره د خلینو وزي چې د نن سبا زمانه د مسلمان نه يهودي خده نصراني تی خده ای کلمه کفر است دا د کفر خبره ده يهودي چرته د مسلمان نه نشي کېږي په دې ځان پوها کوي کدا يهودي په ټول ژوند کې یو پیر دروغ نه وای د چا سره دوکه ونه کی د ډیسپنسری نه جوړ کی د هسپتالونو جوړ کی د خلکو ته روډونه جوړ کی او د خلکو ته مختلف قسم د دنیا سہولیات ورکی خدای د یو ګناګار مسلمان د یوې ورځ د عمل نم نشي کېږي په دې دلیل دا دی چې دا ګناګار مسلمان به یو ورځ الله پاک جنت ته وي او خو يهودي به ټول عمر په دوزخ کې خ نصراني به ټول عمر په دوزخ کې د دې وجه دا خبره بالکل نه ده پکار بلکې څوک چې دا خبره کوي او توبه نه وباسي دا یره د چې قیامت پر ورځ د حشر الله دا غوسره وکي ځکه من احب شيئا اكثر ذکره چا چې د سره محبت نو اکثر دا غي ذکر کوي دا مسله ده د دې وجه نه د غیر مسلمو چرته صفت مکوي هغه کله ډیر ښه کارونه کوي دا د مسلمانانو کارونه دی خپل کړی دي خود دې مثال د صفرونو دی د صفر سره چې دی خو 1 یا 2 یا 3 نه نو کته 1 کروڑ صفر نه ولګي خو صفر دی او د ایمان مثال د 1 یا د 2 یا د 3 یا د 4 دی چې 4 دی خو سره ولګو یو صفر دی ولګو 40 بل دی ولګو 400 بل دی ولګو 4000 بل 40000 بل 4 لک نو کوم حتی خبره رسی اوس 4 تلر کړو دا صفرونه کار څومره ډیری دا غو د عمل چې ټول دی دا صفرونه دي د دې وجنه چې ما خام خپل کورونو ته ځي په دې اړه نه یو د الله یو دړه د ته د شکر ادا کوي چې خدای شکر ای زه مسلمان یم سهار پاسې دی او تا کلمه وینو الله دې شکر ای زه مسلمان یم د ډېر خلک به اوس داسې په دې عین موقع په در مثال کې اوس ناسي او په ګرجه کې بناسي په کنيسه کې بناسي ونی ته بسجده کوي موسو ته بسجده کوي بت ته بسجده کوي نور داسې کارونه وي الحمدلله الله دې قبول کړي مخ خپل الله ته سجده وکړه او د الله کتاب یې مخې ته دی دا د الله ډېر لوی احسان دی الله دې چرته موږ د سعادت نه محروم نه کړي په دې آیات ته وګورئ د پیغمبر تر دی او ډېر تکلیف یې سره برداشت کړی دی الانکه پیغمبر علی السلام سره چې چا د واشي د ماشي د وزر په مقدار خکړی دي نو الله هغه تم ډېر لوی خیرونه ور کړی خو چون کې د دې ایمان لو نو نسب قریشی هاشمی عربي مکی د حرم خادم د ټولو خبرو له پیدا ور نکړه ولی چې د قلبا او قولا لا اله الا الله محمد رسول الله نو ما کان للنبي ندی مناسب د هیڅ یو نبی د نبی علی السلام د پاره والذین آمنوا د مؤمنانو د پاره یستغفروا للمشرکین چې دی مغفرت غواړي د پاره د مشرکانو ولو كانوا اولی قربا اگر چې وی خواندان د خپل وی من بعد ما تبين لهم رسل دا غینا چې واضح شدیو تا انهم اصحاب الجحیم چې دی دوزخیان دي او رسول الله السلام چې کما معافی د خپل قوم د پاره مختلف چې اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون هغه د دې آیات د نزول نه مخکې و ځکه هغه پورې من نه راغلی نو چې کله من رااله یو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا په خپل باندې دا غنه من شو وما كان استغفار ابراهيم دا د یو سوال جواب دی سوال دا دی چې مشرکانو له مغفرت غوښتل من دي نو ابراهيم عليه السلام د خپل والد محترم د پاره ولی مغفرت غوښته نو دا غي جواب الله وکړو چې دا سره هغه وعده کړی و او دا پته لانه چې مشرک لبا مغفرت غوښتل من دي چې کله خبره ښکارا شو ابراهيم عليه السلام باندې غوښتي وما كان استغفار ابراهيم او نو استغفار د ابراهيم عليه السلام لابيه د خپل بابا د پاره الا موعده وعدها اياه مگر د وعده نه چې وعده کړو دا غسره
فلما تبين له ورکل چې ښکارا شو دته انه عدو لله چې دا دشمن د الله دی تبرأ منه بیزار شو دا غینه ان ابراهیم لأواه یقینا ابراهیم علیه السلام خامخا ډیر زیات نرم زړه حلیم صبرناک وما كان الله ليضل قوما او نه دی الله پاک چې گمراه کی او قوم بعد اذ هداهم رسول غینه چې دی ته هدایت کی حتى يبين لهم ما يتقون تر دې چې بیان کړی دی ته هغه چې دی ځان بچ کی خدای پاک خپل منهیات راولېږي چې دا دامه کوي اسی الله څوک نه گمراه کوي چې خلک په منهیات او پسې شي به الله توفیق د هدایت واخلي ان الله بكل شيء عليم الله پارس په دی ان الله له ملك السماوات والارض یقینا الله لره اختیار د اسمانونو او د زمکو ژوند کول کوي مړه کول کوي وما لكم من دون الله نشته ساو د پاره سوا د الله نه من ولي ولا نصير نه څوک دوست او نه څوک امدادي Right.